دا درې تندرونه لګېدلي، دوه بره په غره لګېدلي، یو په دې کورونو تقریبا د 7-8 کروڑ روپو موږ دغه مزدوري کړو، څه خپلې ځمکې خرڅې. السلام علیکم، زه تاسو کوربو غاره مسعودي. دا ټیم چې د شاګرام مدین علاقه کې چې موجود یم، څنګه چې تاسو اورېدلي وو چې دلته سیلاب چې دی هغه راغلی او 3 تندرونه په دې علاقه کې اردو شو، د اوبو تندرونه او د هغې د لاسه ډېر غټ نقصان شوی. تاسو کتلی شئ چې په دې طرف باندې دا غټ نقصان شوی دی او اوس هم چې دی هغه دلته امدادي کاروایانې چې دی هغه روانې دي. دلته مونږ مختلف خلکو نه واورېدو چې د دوی ګاډي چې دی هغه خو وړي دي، کورونه تقریبا د 45 پورې چې دی هغه کورونه یې وړي دي. 11 کسان چې دی هغه په دې کې وفات شوي دي، شپږ کسان چې دی هغه په دې کې لا اوس نو چې دی هغه لاپته دي. تاسو کتلی شئ دلته ګورئ چې پمپ چې دی هغه د شاګرام هغه مین پمپ په دې دا ډوب شوی او په دې کې لګیا دي امدادي کاروانونه. ډېر زیات نقصان شوی دی، ګاډي چې دی هغه هم په دې کې ولاړ دي. دې طرف ته که مونږ وګورو پل چې دی هغه متاثره شوی دی. تاسو کتلی شئ چې مونږ باقاعده دلته راغلي یو انتظامات چې دی هغه روان دي، امدادي کاروانې روانې دي، د ریسکیو او مختلف ادارې چې دی هغه دلته موجود دي. مقامي خلکو سره به خبرې اترې کوو، زموږ سره اوسئ. یو کم متاثرین چې دی په هغې کې را سره یو کس چې دی هغه موجود دی، د دونه به تپوس کوو. مامادي نوم دې څه دی او څونه نقصان شوی؟ زما نوم ممتاز علي شاه دی، زموږ 4 چته بلډینګ و، تقریبا د 7-8 کروڑ روپو موږ دغه مزدوري کړو، څه خپلې ځمکې خرڅې. جی یو کور دغه حکومتي چارواکو ته سوال غواړئ، وزیر اعلی د سوات نه دی، نور ممبران چې دی ستاسو په منځ کې دلته ولاړ دي، هغو ته څه پیغام ورکوئ؟ هغوی ته زموږ دا پیغام دی، موږ سره څه نه څه دغه وکړي که نه، ځکه زموږ خو دغه خدای سره وه دغه ده. کم چې دا سیلاب چې راتلو تاسو په کور کې موجود وئ، څنګه راوتې دغه راته؟ بس په ځان ته هم نه دي کتلي، خو بس راوتې. او دا څه ټایم و؟ دا تندر چې راتاو شو دا څه ټایم و؟ اوبه څومره تیزې دا 3 تندرونه لګېدلي، دوه بره په غره لګېدلي، یو په دې کورونو لګېدل دی. د دې کورونو خوا کې کم چې غټ تندر و هغه دلته لګېدل. د هغې سره دا پل وغورځېد، د هغې اوبه په دغه طرف لاړې، د ټول آبادي دغه کړه راوغورځوله. څومره ټایم و چې تاسو ځان محفوظ کو؟ بس د دې راغورځېدو نه 2-3 منټه بس ځان محفوظ کړی. او سامان یې څونه ځای شو؟ په اغوستو جامو کې ټول وتي، ټول شپږ اووه واڼه کړې شوې په اغوستو جامو کې وتي. عزتمندو دغه متاثره شخص چې دی را سره موجود دی، ماماجي دا راته ووایي چې د شپې په 1 بجې دا واقعیت 12 بجې شوي دي، شپې یې څنګه وتي ده؟ بس دغسې وته ده، تر اوسه هم خوب نه دی کړی. کم ادارې دلته را رسېدلې ویل؟ اول خو دا دغه والا راغلي، AC صاحب راغلی او DC صاحب راغلی. جی هغوی په وخت باندې راغلي. دا هغه متاثره خلک دی دلته را سره، نور ملګري چې دی هغه هم ولاړ دي، د دوی سره به خبرې اترې کوو. څه یو نوم دی او څونه نقصان ستاسو شوی؟ دا مې نوم دی او زموږ هم دلته یو دغه 2 چته بلډینګ و، هغه هم تللی دی او بیخي څه پته یې نه لګي. د دې ملګري دلې دا ټول تاسو نه او لکه روډ هم نشته، بجلي هم نشته او د اوبو سیستم هم هر څه ختم دي. لکه نو اوس حکومت نه زموږ دا خواسته چې لکه د دې روډ او د دې اوبو او د دې لکه موږ له زر تر زره د دې دغه متاثره خلک چې دی هغه د هم دغه کوي چې زموږ سره د حکومتي چارواکي چې د امداد وکړي، چونکې په دوی باندې دا شپه چې ده دا ډېره زیاته سخته تېره شوې. مونږ ته هم چې به خپله اطلاع میلاو شوې وه د شپې دغه 12-1 بجه وه، نقصان ډېر زیات شوی دی. حکومتي چارواکو له هم پکار دی چې د دوی سره په ټایم باندې چې دی امداد وکړي، دا خلک چې دی دا متاثره شوي اسره او مونږ به دوا هم کوو چې کوم میسینګ پرسن چې دی هغه د خدای پاک زر ته زره چې دی هغه د خدای پاک پیدا کړي. زه به مخکې به هم تاسو ته ښیو، زموږ سره اوسئ. دلته چې دی ډېر غټ نقصان شوی دی، دلته کم پمپ چې دی په پمپ کې دلته ګاډي ولاړو د شپې، تاسو کتلی شئ ډېر زیات نقصان شوی دی. مونږ به پمپ طرف ته ځو، دلته کم د پمپ مالکانان چې ولاړ دي هغو سره به هم خبرې اترې کوو چې څومره نقصان د دوی شوی. دلته څونه ګاډي چې دی متاثره شوی دی، زموږ سره اوسئ راځئ. دا
لرګي چې دی دا دغه سیلاب چې دی ډېر زیات لرګی چې دی هغې راوړی دی مونږ وګورو پترۍ چې دی هغه دلته راوړي دي او دلته ګورئ دلته چې امدادي کاروانې چې دی هغه خو شروع دي او کوم د ټي ایم اې ټریکټر چې دی هغه دی بیا د دلته صفایي کوي مونږ به کوشش کوو چې دا د دې پمپ مالک چې دی یا د دې کوم چې حکام دي د هغو سره به خبرې اترې کوو چې د دوی څومره نقصان شوی دی دا خلک چې دی دلته امدادي کاروانې دلته موجود یم د پمپ مالکانان چې دی را سره هم موجود دی د سهار نه بلکې د سهار نه نو د بېګا راایسته دوی فون نه دی کړی دوی دلته موجود دي محمدونه والله د خپل نوم ووایئ او بیا راته ووایئ چې بېګا واقعیت څنګه راغلو او تاسو څنګه یې زما رحمت علي نوم دی 11 بجې وې چې زه په دې پمپ کې وم او باران ورېدو ډېر زیات و د هغې سره هلته پاس یو فلډ راغی چې د هغه فلډ سره دلته یو داسې یو حیبتناک اوبه راووتې چې بیا پکې مونږ هېڅ هم نه دي کتلي مونږ خپل کورونه ما دا له پاسه کور دی که ستا دا کیمرمین یې پوه شي دا زما کور دغه کور دی دغه کور چې دی دا یې هم وړی دی دا کور چې دی دا هم متاثره شوی دی دغه کوم پمپ والا چې دی حکومتي چارواکو ته څونه امداد ستاسو سره وکړو نن باقاعده ستاسو جامې په خپله باندې دي راغلي وو اول سهار نه موږ خپل خپل یو اکسیلیټر راویستی و یو ټریکټر هم راویستی و بیا د هغې نه وروسته ډي سي صاحب راغی او عمله راغله بیا د ډي ایم اې دا مشینان راغلل لږ وایه صبر وکړه ته وایه نو هغې سره بیا دومره وه چې هغې مونږ ته هغه روډ ټرو کړو بس نو خپله په خپله لګي او تاسو وینئ ګورئ دا تاسو چې دی هغه دغه پمپ ته دغه خلک چې دی امدادي کاروانې چې دی هغه روانې دي په دلته چې دی دغه کیسر هم دی بیا دی بلکې که دغه تاسو وګورئ دغه ګاډي چې دی دغه ګاډي هم ډېر زیات متاثره شوي دي دا ګاډي چې دی دلته ولاړ دي مونږ به تاسو ته مخکې وښیو او زموږ سره اوسئ